زه په هغې باندې مبارکبادي ورکوم هیل ډپارټمنټ ته طارق صاحب دي ته او خصوصا د ثوابې په سلسله کې امجد صاحب ته چې هغې دا سنټر کولاو کو. زه یو څو خبرې به کوم خو د هغې نه مخکې زه لږ تاسو ته د ملک په سطح باندې پرټیکولرلی د ایچ آی وي په صورتحال باندې لږ تاسو پویول غواړم، خصوصا چې کوم ډاکټر حضرات دي هغې دپاره به دا ډېره زیاته اهمه خبره وي. ګوره جی ګلوبلی خو تقریبا وی چې په 2022 کې 4 کروڑ خلک چې وو که نه جی دا د ایچ آی وي نه متاثر وو. او که مونږ خپل ملک ته راشو نو د یو اندازې مطابق راجول صاحب چې څنګه ووي 2,70,000 کسان چې دي دا په پاکستان کې د ایچ آی وي نه متاثر دي. په دې کې زنانه هم شته، هغه زنانه هم شته چې هغه واده شوي، په دې کې ماشومان هم شته دی، او په دې کې مختلف عمرونو والا ایج بریکټس والا خلک موجود دی. المیه دا نه ده، المیه بله ده. المیه دا ده چې زمونږ په ملک کې د 2,70,000 صرف 13% د 13% نه کم خلک چې ایچ آی وي سره پرمخ دي د هغې علاج شروع دی. د دې مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې 87% خلک 87% خلک په معاشره کې ګرځي او د هغه بیماری پیلاوي او هغې ته پته هم نشته. نو هغه دا ده چې خلک بیا هغه خبرې هم پټوي. که څوک د دې ایچ آی وي هغه پازیټیو وي نو که پته ورته ولګي نو خبره هغه پټوي چې یاره دا خو، او خلک هم ورته په یوه عجیبه نظر ګوري، لکه څنګه چې ډاکټر انعام صاحب دي او دوی ټولو ووې دغه ټولې خبرې بار بار وشوې چې اصل کې د ایچ آی وي یو وجه نه ده، مختلف وجوهات دي. یو وجه پکې دغه هم ده. په 1986 کې مطلب ده چې زمونږ د قومي اسمبلی ممبر و شاه یهودي چې د کراچۍ نه انعام صاحب په مطلب په دې نور رڼایي اچي، نو هغه په قومي اسمبلی کې یو سوال کړی و او په قومي